الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن سيد الأيام يوم الجمعة والسيد الشهور رمضان دا رمضان مبارک قیمتی میاش ډیره اهم میاش د دې یو لمحه یو سکند دا انتهایی قیمتی دی انسان پدې میاش کې په لږ وخت کې ځان لره آخرت هغه کمایي کولی شي کومه چې په نورو میاشتو کې په څو میاشتو کې نشي کولی د الله تعالی رحمت په دې میاشت کې انسان د مغفرت دپاره بهانې لټوي الله تعالی دې میاشتې له په نورو میاشتو باندې داسې فوقیت او فضیلت ورکړی دی لکه حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن الله تعالی په 11 زامنو باندې حضرت یوسف علیه السلام له فضیلت ورکړو همدغه شانتې الله تعالی په 12 میاشتو کې د میاشتې له فضیلت او فوقیت ورکړی دی د نبی علیه السلام نه یو روایت دی سنن نسائی کې نبی علیہ السلام تذکره د میاشتې د رمضان وکړه ودا په ټولو میاشتو باندې افضل د انه ذکر شهر رمضان فضله على الشهور تمام میاشتو باندې نبی علیہ السلام د میاشتې له فضیلت ورکړه ذکر د ټولو میاشتو سردار ده حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان سید الایام یوم الجمعه د ورځو سرداره چې کوم دی نو دا د جمعې ورځ ده وسید الشهور رمضان او د میاشتو سرداره چې کوم دی نو دا د رمضان مبارک میاشت ده د میاشتې له الله تعالی فضیلت ولې ورکړی نو په دې کې یو څو وجې دي یو دا چې د قرآن عظیم نزول الله تعالی په دې میاشت کې کړی دی او دویمه وجه دا ده چې د قرآن کریم سره د آسمانی کتابونو او صحیفو نزول هم الله تعالی پر میاشت کې کړی دی نو تمام آسمانی کتابونه چې د الله رحمت دی او د خلکو دپاره د هدایت ذریعه او سبب دی الله تعالی پر میاشت کې نازل کړي نو دغه شانتې پر میاشت کې د الله خاص رحمتونه هم راوریږي او بله وجه دا ده چې پر میاشت کې هغه شپه چې الله تعالی د 1000 میاشتو نه زیاته مرتبه ورکړې ده فوقیت او رتبه یې ورکړې ده هغه هم په دې میاشت کې ده نو ځکه په دې کې ډېرې خبرې را جمع شوي ځکه الله تعالی دې میاشتې له فوقیت او فضیلت ورکړی اول د قرآن نزول بیا د آسماني کتابونو نزول لکه په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی په 1 رمضان باندې صحیفې چې کوم دی نو نازل کړې وې او حضرت موسی علیہ السلام باندې الله پاک چې کله تورات نازلو نو دا شپږم رمضانو او دغه شان دی په حضرت عیسی علیہ السلام باندې چې کله الله پاک انجیل نازلو نو دا 13 رمضانو او په نبی علیہ السلام باندې چې کله الله پاک قرآن مجید نازلو نو د شب قدر شپه او 23 رمضانو لکه موجب الکبیر کې
امام طبرانی رحمت الله علیه دری تفصیل چې کم دینو لیکلی دی انزل الصحف ابراهیم اول لیلة من شهر رمضان ابراهیم علیه السلام باندې اول رمضان باندې چې کم دی الله پاک صحیفې نازلې کړې وانزلت التورات لست مضین من رمضان شپږم رمضان باندې الله پاک چې کم دی نو تورات نازل کړ وانزل الانجیل ل13 مضت من رمضان الله په 13 رمضان باندې کم دی نو انجیل نازل کړ وانزل الزبور الله په داود علیه السلام باندې زبور کله نازل کړو ل18 خلت من رمضان الله تعالی چې کم دی 17 رمضان باندې چې کم دی نو نازل کړو او وانزل القرآن ل14 خلت من رمضان قرآن الله نازل کو نو د دې میاشتې 14 تاریخ تیر شوی 14 تاریخ نو وروسته یعنې وروسته الله تعالی په یوه شپه کې چې هغه 40 رمضان الله تعالی چې کوم دی نو نازل کړ نو په دې میاشت کې را تمام انوارات دا را جمع شوي دي ځکه الله تعالی دې میاشتې له چې کوم دی نو فضیلت ورکړی او رتبه یې وله ورکړې ده چې د خلکو دپاره د عبارت چې کوم دی نو په دې میاشت کې یو سیزن ګرځولی دی دغه میاشت چې کوم دی موږ 13 جمولي چې دې میاشت کې یو سړی روجې ونیسي د 13 رمضان او د دې رمضان په منځ کې چې انسان کم صغیر ګناه کړي الله تعالی د دې انسان نه چې کوم دی نو دا وریږي موجم الکبیر کې یو روایت دی د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی علیه السلام فرمایل صیام رمضان الی رمضان کفارة ما بینهما د یو رمضان نه د بل رمضان پر روجې نه 2 رمضانینو روجې نیول د دې په منځ کې چې کم ګناهونه د انسان نه شوي دي نو د هغې دپاره چې کم دی نو دا میاشت کفاره ګرځي نو دی له الله تعالی په هر طریقې سره فضیلت ورکړی یو دا چې انسان لی د نیکو اعمالو چې کم دی نو اجر سیوا کړی دی یو عمل الله تعالی نفل په فرضو بدلی فرض په یو بدلی او د هغې سره سره د دې انسان د نیکو اعمالو نه چې کم مانع او رکاوټ او شیطان الله پاک چې کم دی نو هغه د دې انسان نه تړلی نبی علیہ السلام تفصیلی روایت تے رسول اللہ مبارک فرمائی اذا دخل رمضان کله چې رمضان مبارک داخل شي فتحت ابواب الجنان د جنت دروازې چې کوم دی نو دا وس پر دی شي کولاو شي کلها ټولې فلم یغلق منها باب د دې نه یو دروازه هم چې کوم دی نو نشي بندېری الی آخر الشهر د دې میاشتې تر اخره پورې او دغه شانتې چې کوم دی وغلقت ابواب النار د جهنم دروازې چې کوم دی نو دا بندې کړی شي فلم یفتح منها باب الی آخر الشهر د میاشتې تر اخره پورې د هغې نه یوه دروازه هم چې کوم دی نو دا نشي کولاوی دی او دغه شان رسول الله مبارک وفرمیل وسلسلت مردة الشیاطین سرکشه شیطانان چې کوم دی نو دا وتړلی شي لہذا د انسان د نیکو اعمالو او د انسان په منځ کې چې کم مانع او رکاوټ چې انسان نیکو اعمالو ته نه پرېږدي هغه سرکش شیطانان چې کوم دی نو تړلی شوي دي او بل انعام ولله عتقاء عند وقت كل فطر یوتقهم من النار څه کسان دي چې الله تعالی چې کوم دی د جهنم نه د روژه ماتې په ټیم باندې هغې له چې کوم دی نجات ورکوي دلته یو مسله ذهن کې یاره او ملحوظ ساتل پکار دي شیطانان وتړلی شول موږ بیا ګورو روزانه قتلونه دي روزانه چې کوم دی انسان نه ګناهونه صادریږي د دې وجه سره علماو د دې یو څو جوابونه لیکلي دي چې انسان نه بیا هم رمضان مبارک کې ګناه کیږي شیطانان تړلی شوي دا ولې یو جواب بعضې علما ورکړی دی چې د دې نه مراد هغه خلک دی چې د هغه روژه په صحیح معنو کې روژه نو د حقي کس نه شیطانان تړلی شوي کم یو کس روژه چې په صحیح معنو کې روژه نه د خپله روژه په دروغ و غیبت فضول خبرو سره یا په نورو نارواو کارونو سره خرابه کړي چې د قبولیت درجې ته نه رسي د ده نه شیطان چې کوم دی نو دا نه دی تړلی شوی یو جواب علماو دا ورکړی دویم جواب چې کوم دی نو علماو دا ورکړی دی چې دلته کې مراد چې کوم دی نو سرکشه شیطانان دي وس کم یو شیطان چې زیات سرکشه نه نو هغه سپړه دی نو هغه د انسان نه ګناهونه چې کوم دی نو صادروي او بعضې علما ولي چې نه شیطان چې شیطان بس دا سرکشه شیطان پرې کې غیر سرکشه نه هر یو شیطان سرکشه نو لہذا دا ټول تړلی شوي دي نو بیا څه وجه کیدی شي چې د انسان نه بیا هم ګناهونه چې کوم دی نو صادریږي نو جواب بعضې علماو داسې ورکړه چې ګوره د انسان دپاره د ګناهونو اسباب دا ګڼ دي
یوازې شیطان نه دی، د انسان دپاره یو سبب شیطان دی، یو سبب د انسان نفس دی، یو سبب د انسان چې کوم دی نو غلط محفلونه او مجلسونه دي، یو سبب د انسان چې کوم دی نو ګنده عادات دي، یو سبب چې کوم دی نو په انسان کې دننه ذاتي خباثت پروت دي، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو د انسان نه ګناهونه صادرېږي. اوس پر ټولو اسبابو کې که د انسان نه یو سبب چې کوم دی نو مفقود شي او ختم شي، شیطان وتړلی شي، د ده سره نور چې کوم دی نو ګنده اسباب دا موجود دي، د ده سره نفس هم شته، د ده سره غلط محفل او مجلس هم شته، د ده سره ګنده عادات هم شته، د ده سره ذاتي خباثت چې کوم دی نو دا هم شته. لہذا که یو شیطان د ده نه وتړلی شو نو پر انسان باندې چې کوم دی څه قسم اثر دا نه راپرېوځي. او بعضو چې کوم دی نو علماو جواب دا ورکړی چې شیطانان چونکې ټول تړلی شوي دي، خو دا انسان مخکې د شیطان په لاس کې داسې لاس ورکړی، د شیطان سره داسې مضبوط تعلق وي چې که چېرته کې یو میاشت دپاره د شیطان شاته شي نو دی بیا هم چې کوم دی نو لګیایي، دی بیا هم لګي. یو کارخانه د مثال به ورکو، کارخانه کې چې کوم دی نو مشر دی، دا یو ډېر سټریک دی، ډېر چې کوم دی نو سخت دی، هر ټیم دی مزدور ته ولاړ او مزدور په شا باندې نه ګوري، هر ټیم چې کوم دی نو کار کوي لګیایي. اوس که یو ګنټې یا 10 منټه لپاره ترې لاړ شي، مزدور بیا هم پرې باندې نه پوهېږي. بل مثال یې مونږ رسې ورکو، یو گاډی دی او دا گاډی ته په پل اکسلیټر سره دی وچله او ښه تیزي کا، دی چې تا 10-15 منټه را په پل اکسلیټر سره بوتو، اوس کله لږ ساعت دپاره ترې نوټل کې نو هم چا ته پته نه لګي، دی بیا هم ښه تیز روان دی. همدغه شان دی چې کوم دی شیطان ته راسې ګناهونو کې دا اخته کړی که دی در نه یو میاشت چوټي هم وشي وایي زه بیا راځم وړوکې اختر نه پس او ته لګیا اوسه، ستا هېڅ پروا هم چې کوم دی نو دا نه. لہذا غرض ما چې کوم دی نو دا کو چې الله دې میاشتې له مرتبه ورکړې دا فوقیت او فضیلت یې ورکړې. مسلمان له پکارداري چې دې کې چې کوم دی عباداتو ته ملا مضبوطه وتړي، د نورو میاشتو په مقابله کې دې میاشتې کې چې کوم دی نو زیات عبادات وکړي، ځکه الله تعالی خصوصي انعام کې موږ له دا میاشت را کړې ده. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک چې کوم دی نو سو رسول الله مبارک عادت دا. امام بیحقی رحمت الله علیه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل الشهر رمضان کله چې به رمضان مبارک میاشت داخله شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام به څه کول؟ شد مئزره، لنګ به یې مضبوط وتړو، ثم لم یأت فراشه حتی ینسلخ. نبی علیه الصلاة والسلام به خپلې بسترې ته نه راتره خوب دپاره تر څو پورې به دا میاشت چې کوم دی نو تېره شوې نه وه. نبی علیه الصلاة والسلام به عباداتو ته چې کوم دی نو لنګ مضبوط وتړو. مطلب دا دی چې د نورو میاشتو مقابله کې به نبی علیه الصلاة والسلام پرې میاشت کې چې کوم دی نو زیات عبادات کول. یو روایت چې کوم دی امام بیحقی رحمت الله علیه دا ذکر کوي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کله چې به رمضان مبارک میاشت راله نو نبی علیه الصلاة والسلام به څه کول؟ تغیر لونه، د نبی علیه الصلاة والسلام رنگ به بالکل بدل شو. وکثرت صلاته، د نبی علیه الصلاة والسلام منځونه به زیات شول. نور ورځو کې چې به نبی علیه الصلاة والسلام کم منځونه کول، روژه کې به هغه منځونه چې کم دی نو زیات شول. وابتحل فی الدعا، نبی علیه الصلاة والسلام به دعا کې چې کم دی هغه زاری شروع کړه، تضرع به چې کم دی نو شروع کړه. واشفق منه، نبی علیه الصلاة والسلام رنګ چې کم دی نو تک سور به شو. دې میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام اغاستی، رسول الله مبارک اغاستی، الله د مغفرت اعلان د مخکې نه چې کم دی نو کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام امت ته چې کم دی نو دا ښیي چې ګوره زه نبي ما، زه چې ځان دومره ستړی کوم رمضان مبارک کې، امتی ستا لپاره چې کوم دی یو چانس دی او میاشت ده، والله عالم چې آینده کال به دې میاشت ته چې کوم دی نو رسي او که نه ورسي. نو لہذا هر قسمه هغه عبادت شي، که دا چېرته نفلي عبادتي، که دا صدقات ورکولي، که دا ذکر اسکاري، که دا د قرآن مجید تلاوت کولی، که دا د مسلمان سره ښېګړه او خیرخواهي، انشاءالله روایت په مخ کې راشي. هر قسمه د انسان چې په کم عمل باندې هم لاس رسي، هر یو چې کوم دی نو په څو چنده باندې دی. خصوصا هغه کسان چې الله تعالی دیو له مالي توان ورکړی، مالي طاقت یې ورکړی، دا پرې کې صدقې ډېرې زیاتې وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی په هر یو پهلو کې زمونږ دپاره نمونه ده. نبی علیه الصلاة والسلام به رمضان مبارک کې څه کول؟ د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی، روایت چې کوم دی امام بخاري رحمت الله علیه راوړی چې نبی علیه الصلاة والسلام به سخا رمضان مبارک کې څنګه کوله، پیسې به چې کوم دی نو څنګه خرج کولې. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، نبی علیه الصلاة والسلام په ټولو خلکو کې زیات سخي و،
سخا په رسول الله مبارک کې ډېره زیاته وه صبر سره رالل غریب لږ چې کوم دی نو دا به صدقه کول خپل فکر به نه وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل او کله چې ورسره رمضان مبارکي جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام میلاو شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه بیا ډېره زیاته شوه رمضان مبارک کې به جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د قرآن مجید د دور د پار راتو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به هر رمضان کې د قرآن مجید دور کو کم کال باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه رحلت کو د دنیا نه سفر کو په هغه کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دوه دوره کړو نو مخکې فرمایي وکان یلقاه فی کل لیلة من رمضان فیدارسه القرآن نبی علیه الصلاۃ والسلام سره هر شپه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام رمضان کې میلاوېده د قرآن مجید درس په ورسره کو فلرسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من ریح المرسله نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې رمضان کې دومره سخا د خیر په کارونو کې کوله لکه څنګه چې تیزه هوا چې کوم دی نو راشي د هغې نه به زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام سخا کوله نو لہذا الله چاله چې کوم دی نو مالی طاقت ورکړی ډېره او خصوصا نن سبا ډېر داسې خلک دي بېروزګاره ناست دي دغه چې کوم دی نو پابندیانې دي څوک کارونو ته نشي وتی دې دور کې خو چې الله تعالی چاله مالی توان او طاقت ورکړی نو هغه چې کوم دی خپل مال نه دې میاشت کې زیاته صدقه چې کوم دی نو دا وباسي نور هر قسمه چې کوم دی نو انسان په نیکۍ باندې لاسرسي هر یو الله تعالی چې کوم دی نو څو چنده باندې سیوا کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام به صحابو له هم دغه تلقین چې کوم دی نو دا ورکو لکه یو روایت ته ترمذی شریف کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي سئل النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چا تپوس وکړو ای الصوم افضل بعد رمضان یو رمضان مبارک روجی خوار چاته معلومی دی چې دا غوره دی خو د رمضان نه علاوه کمی روجی چې کم دی نو زیاتې غوره دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل فقال شعبان ویره شو قدر د میاشتې ولی لتعظیم رمضان دا د رمضان د تعظیم دپاره ځکه دا د رمضان دپاره مقدمه ده او دا چې کم دی دې سره سړی د رمضان مبارک د روجو ته چې کم دی نو دا ټریننګ شي مضبوط شي ورسره او بیا مخکې تپوس چې کم دی نو بیا وشو قیله فأي الصدقة أفضل صدقو کی کم صدقه چې کم دی نو افضل ده قال صدقة فی رمضان نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل وی رمضان کې چې کم صدقه وشي دا ډېره زیات افضل ده لہذا انسان نوافل دی هم زیات کوي ذکر اذکار دی هم زیات کوي په دې میاشت کې د قرآن سره د دې میاشتې سخت تعلق ته موږ وي چې آسماني کتابونه دې میاشت کې نازل دي د قرآن تلاوت تی زیات کوي مالی توان الله تعالی انسان له ورکړی نو دی چې کوم دی نو مال خرج کوي د هغې سره سره چې کوم دی رمضان مبارکي په خپل اهل باندې او خپله کورمه باندې چې کوم دی نو هم د وس مطابق خرچه لږه زیاته کول اوسات په هغې کې چې کوم دی نو راوستل په دې وجه باندې چې کوم دی ابن ابي دنیا فضائل رمضان کې یو روایت چې کوم دی نو دا راوړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل انبسطوا فی النفقه فی شهر رمضان نفقه کې او خرچه کې چې کوم دی رمضان مبارک په میاشت کې وسعت کوئ یعنی خپله کورمه باندې چې کوم دی په دې میاشت کې وسعت کوئ فراخي کوئ زیات څه پې خوروئ ځکه فإن النفقة فی کالنفقة فی سبیل الله ځکه په خپله کورمه باندې په رمضان مبارک کې خرچ کول دا داسې دی لکه څنګه چې د الله په لار کې په جهاد کې یو سړی خرچ کوي او هغې کې چې کوم دی الله په لار کې یو روپۍ الله تعالی د انسان چې کوم دی نو دا په 200 باندې بدلی نو دلته هم پته ولګېده رمضان مبارک کې یو سړی په خپل اهل باندې هم خرچ کوي یو روپۍ الله تعالی چې کوم دی نو په 200 باندې بدلی نو انسان د صدقې هم کوي نوافل هر قسمه عبادت ته چې کوم دی نو انسان د ملا مضبوطه وتړي او خصوصا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې د عمرې فضایل چې کوم دی نو بیان کړي دي یو انسان له الله تعالی توان او طاقت ورکړی دی په دې میاشت کې چې کوم دی نو عمره ادا کړي نو رسول الله مبارک چې کوم دی نو فرمایي ترمذي شریف روایت دی چې عمره فی رمضان تعدل حجة رمضان کې چې کوم دی نو عمره کول دا چې کوم دی د حج برابر ثواب لري ستا د حج غاړه پرې نه ساقطېږي تا حج نه دی کړی ستا نه فرضیت چې کوم دی نو ساقط نه دی که ته توان او طاقت لري ثواب د هغې مقدار چې کوم دی نو دا میلاویږي لہذا رمضان مبارک کې چې کوم هم عمل دي هغه اعمال انسان له پکارداري چې دا کوي خصوصا د رمضان مبارک سره چې کم تړلي اعمال دي بعضې راسې کارونه هغې کې انسان د غفلت نه کار والي مثال په طور باندې شپې لنډې دي دی وایي ما پېشمني ته مه راپاسوئ سهار چې کله بانګونه وي نو بیا به ما مونځ ته راپاسوئ کله کله مونځ هم بیا هغه نور ختلی یا د هغې نه پس وکړي ځکه هلته خوب یې ورانېږي نو داسې کارونه دا چې کوم دی د غفلت په بنا باندې انسان نه صادر شي انسان د زیات ثواب نه چې کوم دی نو محرومه شي
پیشمنه کول خصوصیت سره انشاءالله روایت چې کوم دی دا یو مستقله موضوع ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې باره کې بلا فضایل ذکر کړي دي. دا یو مستقله موضوع به چېرته آینده فرصت کې انشاءالله بیان کو. خو پیشمنه ترک کول دا هم د ګناه کار دی، یعنی انسان د ثواب نه چې کوم دی نو محرومه پاتې شي. دا یو مستحب عمل دی. الله تعالی په دې باندې انسان له ډېر څه ورکوي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت دی السحور اکله برکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے مستدرک د حاکم کی، پیشمنی خوراک چې کم دینو دا سراسر برکت تے فلا تروه دا پریدی ما. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کرے انسان سرا د پیشمنی د پاره چې کم دینو سنی ولو ایجرا احدکم جرعه مما، اگر که یو انسان په تاسو کې د اوبو یو ګوټ چې کم دی نو دا وڅکي، نه بیا هم یو ګوټ کوئ خیر دی. د پیشمني په نیت او اراده باندې تا د به ثواب د هغې چې کم دی نو میلاو شي. فإن الله عز وجل ځکه الله تعالی چې کم دی وملائکته د هغه فرشتې چې دی یصلون علی المتسحرین دا په پیشمني کوونکي باندې رحمتونه لیږي. یعنی الله برای راست په پیشمني کوونکي باندې رحمت لیږي او د الله فرشتې چې کومې دي نو هغه د الله تعالی نه د رحمت دعا چې کم دی نو دغه انسان دپاره غواړي کوم چې په پیشمني کې چې کم دی نو اختی. دې باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بلا روایات دي. کم موږ د مازدیګر نه وروسته مدرسه کې چې کم تعلیم کوي انشاءالله کم خلک چې هغه د نیټ په ذریعې سره هغه تعلیم اوري نو دغه به انشاءالله آینده فرصت کې به هغو ته هغه تمام روایت چې کم دی نو راغونډ کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیشمني مطابق څه فرمایي، پیشمنی کم ټیم چې کم دی نو مستحب دی، پیشمني چې څومره هم جمله مسایل دي انشاءالله هلته به ووایو. نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته تسحروا تاسو چې کم دی نو پیشمنی کوئ ولو بجرعة مما، اگر که په یو ګوټ اوبو سره چې کم دی نو ولې نه نو لہذا کله پیشمنی د پاره د انسان سره سنی یو ګوټ اوبه چې کم دی نو دی وڅکي، یارې چې کم دی نو یو کجوره چې کم دی نو دا والي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت دی صحیح ابن حبان کې داسې روایت دی رسول الله مبارک فرمایي نعم السحور المؤمن التمر، بهترین پیشمنی د مسلمان مؤمن د پاره چې کم دی نو دا کجوره ده. یعنی انسان سره بل څه نشته او کجوره دی دی چې کم دی نو وخوري د پیشمني ثواب به چې کم دی نو درته میلاو شي. بیا دې باره کې دومره خبره ذهن کې یاد او ملحوظ ساتل پکار دي. پیشمنی کې چې کم دی نو تاخیر کول او دغه شان چې کم دی نو روجمات کې چې کم دی هغه جلتی کول تادی چې کم دی نو دا کول دا سنت طریقه را سنت ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام به هغه چې کم دی امت ته هم دغه تلقین پرېښودی. د صحابو هم چې کم دی نو شیوه او طریقه دا وه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د ده نه روایت دی او دغه شان چې کم دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل انا معاشر الانبیاء منګر انبیاء جماعت چې کم دی امرنا منګ ته حکم شوی دی ان نؤخر سحورنا چې منګ خپل پیشمني وروسته کو لیټ کو، یعنی له شپې شپږمې حصې ته تاسو په ذیل اعمال وغیره کې چې کم دی نو هغه بار بار وایي د شپې اخرنۍ شپږمه حصه. لکه مثال په طور نن سبا 9 بجې د ماښام بانګ وایي شپه چې کم دی د 9 بجو نه شروع شي او په 4 بجې باندې شپه چې کم دی نو دا ختمه شي. 9 غنټې ټیم دی، اخرنۍ 1.5 غنټه چې کم دی درې مستحب ټیم دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مونږه د انبیاو جماعت ته راحکم شوی دی ان نؤخر سحورنا چې موږ خپل پیشمني وروسته کو. ولې دا خبره ذهن کې یاد او ملحوظ ساتل پکار دي. د تاخیر نه مطلب دا نه دی چې هلته بانګې شروع کړی دی او دلته ته چې کم دی نو خوراک کې بانګې شروع کړی او ته چې کم دی نو خوراک کې. او بیا زموږ پښتنو دې کې ځان خپل کوره مسایل چې کم دی نو جوړ کړي. چا ویلي چې ځمکه باندې میږې ښکاري تر هغه وخته پورې پیشمنۍ روا دی. چا ویلي چې لاس کې رسنې وایي اگر که بانګې شروع کړی بیا مې خوراک چې کم دی نو دا روا دی. دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. وخت چې د سحر داخل شي نو بانګ شروع شي، د وخت نه مخکې څوک بانګ نه وایي. دغه ټیم کې چې کم دی د سحر ټیم داخل شوی دغه خوراک چې تا وکړو نو ستا روژه ختمه شوه. بهر کیف روژه کې تاخیر کول خو دومره نه چې ستا روژه پرې باندې مشکوکه شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل مونږ د انبیاو جماعت ته راحکم شوی چې موږ په خپلو پیشمنو کې دا تاخیر چې کم دی نو راولو ونعجل فطرنا او دغه شانتي په روژمات کې چې کم دی نو تعجیل وکړو، پرې کې تادي وکړو. وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا او بل حکم راته راشي چې په ښی لاس باندې ګس لاسونه زو په مانځه کې کم چې د نوم نه لاندې سړی لاس په مانځه کې چې کم دی نو دا تړي. دا خبره ذهن کې یاره ساتئ. رمضان مبارک کې عموما زمونږ په علاقو کې د سحر مونځ چې کم دی نو دا ډېر د وخته کېږي. د دې شرعي مسله چې کم دی نو دا سره نو دا خبره ذهن کې یاره ساتئ.
زمونږ د احنافو په نسبت باندې د سحر مونځ کې چې کوم دی نو تاخیر کول دا مستحب دي چې دا څومره لیټ وشي او رڼایي چې کوم دی نو دا ولګي. د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. تاسو د سحر په مونځ کې اسفار کوئ، رڼایي کوئ، ځکه د دې ثواب چې کوم دی نو دا سیواله. دا په نورو میاشتو کې البته رمضان مبارک میاشت چې کوم دی هغې کې بیا چې کوم دی نو تقدیم کول اصل خبره داره چې ګورې به چې په کومه طریقې سره خلک چې کوم دی نو زیات په جمع کې شریک کیدی شي. نو نورو ورځو کې که ته ډېر د وخته وکړي نو ظاهره خبره داره چې ډېر لږ خلک په هغه ټیم له پاسېدلي، لږ خلک په جمع کې چې کوم دی نو حاضر شي. نو په نورو میاشتو کې چې کوم دی هغه تاخیر کول، اسفار کول چې لږه رڼایي ولګي، مشکوک ټیم ته مونځ نه رسې. بهر کیف دې میاشت کې چې کوم دی خلک زیات په دې باندې راجمع کي چې ته تعجیل وکې، سمدستي چې کوم دی نو مونځ وکې، ځکه که ته لیټ شي نو بیا خلک جمع له نه راځي ودی. او دې کې چې کوم دی راز زید ابن ثابت رضی الله تعالی روایت چې کوم دی نو دا موجود دی بخاری شریف کې چې کوم دی حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی فرمای انهم تسحروا مع النبي صلی الله علیه وسلم، موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره پېشمنۍ وکړو. ثم قاموا الى الصلاة، او نبی بیا چې کوم دی نو پاسیرل دا صحابه مونځ ته. نو قلتو باوی راوی نه ما تپوس وکړو چې کم بینهما د دې پېشمنۍ او د دې مونځ پرې منځ کې چې کوم دی نو څومره ټیم فرق پکې څومره و؟ قال قدر 50 او 60 یعنی آیا، یعنی 50 یا 60 آیت چې کوم دی نو سړی تلاوت کولی شي. دو قمره ټیم چې کوم دی نو دا و، یعنی 10-15 منټ چې کوم دی دې کې سړی په مزه باندې 50-60 آیتونه چې کوم دی نو دا تلاوت کولی شي. نو دې کې لږ تعجیل چې کوم دی نو پکار دی. او دغه شانتي یو بل روایت دی شرح معانی الاثار کې راوی وی تسحرنا مع علی بن ابی طالب، تابعی چې کوم دی فرمای منګ حضرت علی رضی الله تعالی سره پېشمنۍ وکړه. فلما فرغ من السحور، کله چې دی د پېشمنۍ نه فارغ شو نو امر المؤذن، مؤذن ته حکم وکړو بانګ چې کوم دی نو ووایه. فاقام الصلاة، او بیا فورا چې کوم دی نو مونځ باندې ودرېده. نو پته ولګېده چې دې کې چې کوم دی لږه تعجیل کوله چې خلک جمع کې زیات شریک شي، او عام ورځو کې چې کوم دی نو تاخیر کول چې خلک جمع کې چې کوم دی نو هغه زیات چې کوم دی نو دا حاضر شي. بهر کیف دې میاشت کې چې کوم دی انسان له پکارداري الله تعالی تحفه کې را میاشت درکړې ده، کدا نفلي، کدا چې کوم دی نو صدقاتي، کدا دعاګانې هم نبي علیه الصلاة والسلام دې میاشت کې به زیاتې چې کوم دی نو غوښتې. لکه شاعت حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت چې کوم دی نو دا ذکر شو چې نبي علیه الصلاة والسلام به دعاګانو کې زاری چې کوم دی نو دا شروع کړه. دغه شان د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو روایت ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مسند د امام احمد بن حنبل کې هغه فرمای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الصائم لا ترد دعوته، روزدار دعا چې کوم دی نو الله تعالی دا نه رد کوي، الله تعالی چې کوم دی نو خامخا قبلوي. وس کله کله انسان دعا کوي نو هغه انسان په هغې په مقصد باندې پوه نه شي قبوله شوې که نه ده. نو تاسو فضیل اعمال کې چې کوم دی د هغې تشریح ویلې ده چې الله یو څو ځایونو کې هغه دعا قبوله کړي، خو انسان تر هغې چې کوم دی نو دا پته ونه لګي. او خصوصا بیا چې کوم دی د روژه ماتې په ټیم کې د دعا ډېر زیات اهتمام چې کوم دی نو دا پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی ابن ماجه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے او فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائل ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رمضان مبارک کی روزہ ماتی پٹیم کی جکم دین و روزہ دار دعا کی اللہ تعالی نہ رد کی، اللہ جکم دین و دا قبل خامخا خصوصا روزہ ماتی پٹیم کے چکم جمع سر کسان ناسی کور کی ناسی نو خپل ماشومان زنانا ټولو تری وای اجتماعي دعا چې کم دینو دا غواړي، جمعات کی تاسو رو جماعت کوي دلته اجتماعي دعا چې کم دینو دا غواړي. پرې وجه چې کم دی حضرت عبدالله ابن عمر وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل یقول للصائم عند افطاره دعوه مستجابه، دا افطار په ټیم کې روزه ماده په ټیم کې چې کم دی د روزدار دعا قبلی. نو وکان راوی وای وکان عبدالله ابن عمرو عبدالله ابن عمر چې کومو واذا افطر دا اهله وولده ودعا، د چې وکله روزه ماتوله نو خپله کوړما خپل بچي به یې راغونډ کړل او بیا چې کوم دی نو دا دعا به یې غوښته. روزه ماتې ټیم کې سړی کومه دعا بس غواړي، هر قسمه دعا کمې ته ستا ضرورت دی. دا بعضې دعاګانې خصوصي چې کوم دی نو راغلي، لکه بعضې روایتو کې چې کوم دی د
داسې چې کوم دی نو دعا راغلې ده اللهم لک صمت علی رزقک افطرت دغه دعا هم چې کوم دی نو ولی شي هر قسمه دعا یو خاص معینه ده کومه چې ته غواړې بعضې روایتو کې چې کوم دی هغه داسې راغلي لک صمت وعلی رزقک افطرت نبی علیه الصلاة والسلام به دا وي لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل مني انک انت السمیع العلیم بعضې کې چې کوم دی روایتو کې داسې دعا ثابته ده چې ذهب الظمأ تنده چې کوم دی نو لاړه وابتلت العروق رګونه چې کوم دی نو لامده شو وثبت الاجر ان شاء الله اجر چې کوم دی نو دا ثابت شو او که یو انسان بل کس له دعوت ورکړي اتره بل کړی چې کوم دی نو روژه ماتې نو هلته کې بیا داسې الفاظ چې کوم دی نو وایه افطر عندکم الصائمون ستا کره د همیشه روژهدار چې کوم دی نو روژې ماتوي واکلت طعامکم الابرار ستا خوراک تی نیکان خلک وخوري وصلت علیکم الملائکه او په تاسو ترې فرشتې چې کوم دی نو دعاګانې غواړي دا قسم الفاظ چې کوم دی نو داري وایي بهر کیف خبره موږ دې پورې کوله چې مسلمان دی پېشمنۍ نه ترک کوي دې کې ثواب دی برکت دی بلا روایت تېرا خو ما یو دوه ذکر کړل او دغه شان دی اول د انسان روژه ماته کي د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا یې لمونځ وکړي دې باره کې هم څه روایت دي روایت چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام نه مسند ابن حبان کې یو روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا اقیمت الصلاۃ کله چې منځ قایم شو منځ ودرېده واحدکم صائم او په تاسو کې یو سړی روژهدار روژې وه نو فلیبترع بالعشاء دی چې کوم دی نو ابتدار د خوراک نه وکړي اول د خوراک وکړي قبل صلات المغرب د ماښام د مونځ نه مخکې او ولا تاجلوا على عشائکم تاسو په خپل خوراک باندې چې کوم دی نو مونځ دا مه مقدم کوئ نو په دې وجه باندې یو انسان روژهدار دی اول د دی روژه ماته کړي د هغې نه پس چې کوم دی نو دی مونځ وکړي نافع وایي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارکی د حضرت عبدالله ابن عمر یو داغه چې کم دی نو عمل سو ابن ماجه کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو چې کم دی نو ډېره زیاده پابندي به یې کوله او یو طرف ته سنت بل طرف ته که دنیا به هم رانې ده هېڅ پروا به هم نه وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت باندې چې کم دی نو عمل به یې کوو نو نافع وایي کان ابن عمر احیانا نلقاه وهو صائم کله کله به ابن عمر چې کم دی رضی الله تعالی عنہ زمونږ سره میلاو شو د ده به چې کم دی نو روژه وه فیقدم له العشاء دله به د روژه ماتي د پاره چې کم دی نو ډوډۍ دا راوړی شوه وقد نودي بالصلاة المغرب یو طرف ته ماښام بانګ چې کم دی نو ویلی شو او ثم تقامو بیا به جمع ودرېده وهو یسمع یعنې الصلات کم دی نو اواز د امام اواز چې کم دی نو ده به اورېده خو فلا یترکو عشاءه ده به ډوډۍ نه پرېښوده ولا یاجلو او تادی به چې کم دی نو لمونځ دپاره نه کوله حتی اکل عشاءه تر دې پورې چې ده به چې کم دی نو ډوډۍ وخوړه ثم یخرجو او بیا به چې کم دی نو راووتو فیصلي بیا به یې لمونځ وکړو ویقول او دا به وایي چې ان النبي الله صلی الله علیه وسلم چې نبي علیه الصلاة والسلام به کان یقول فرمیل چې لا تاجلوا عن عشائکم تاسو چې کم دی په ډوډۍ باندې مونځ له هغه چې کم دی نو تادي مه ورکوئ یعنې مونځ زر مه کوئ او اذا قدم الیکم کله چې خوراک تاسو ته حاضر شي نو خبره موږ د پېشمني پورې چې پېشمنۍ کول لازمي دي د برکت سي دی د ثواب کار دی دې کې تاخیر کول او دغه شانتې روژه ماتې کې چې کوم دی نو تعجیل کول دا پکار دي چې څومره هم زر شي بهر کیف خبره موږ دې پورې راغستې وه چې رمضان مبارک الله تعالی مسلمان له خصوصا تحفه کې را میاشت ورکړې آینده رمضان هېڅ پته نه لګي ډېر کسان به راسي او تېر رمضان به زمونږ خواو شادې علاقو کې چې کم دی نو څه کال نشته دلته چې کم کسان ناست دي شاید دې کې کال چې کم دی نو نه هر رمضان داسې ګڼل پکار دی دا زما د زندګۍ اخرنی رمضان دی د دې سکندونه د دې منټونه د دې لمحات ډېر زیات قیمتي دي انسان له پکارداري چې هر قسمه عبادت کې هر قسمه عمل کې چې کم دی د خیر کې هغه دا میاشت چې کم دی نو دا بسر کی الله تعالی دې موږ له په دې میاشت کې چې کم دی د نیکو اعمالو د کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي